زه نشم نیولی. مطمئن خو جي خلک اله شي اوس پرس که یو بچی دی او پلار ورته وایي زه تاله جامه الم زه تاله پیزار الم خو چې هسې په خولې ورته وایي او هغه یې ولې راوړي نه مطمئن کېږي. بچی اله مطمئن شي چې هغه څیز پلار هغه بچي له راوړي اله به جي مطمئن یم چې ما ته. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات. زمونږ په معاشره کې او زمونږ په سیمه باندې زمونږ په دې چاپېرچل کې د قتل د درندګۍ دا داستان زمونږ په سر دی جي. در روان نه زمونږ د ماشومانو د کاکو سره ظلم کېږي، هغه اول جنسي تشدد او د هغې نه پس د هغې قتل، دا یوه سلسله روانه ده. که موږ څومره هم ماشومانو ته سوچ وکړو، فکر وکړو او څومره هم ګلالی زمونږ د دې دنیا نه تللی دي، هغه خو ماشوم وي، په هغې باندې د رب ذوالجلال حق هم نه وي. او زمونږ په سیمه او زمونږ په دې پښتونخوا کې او خصوصا زما په پښتنو کې یو داسې درنده را پیدا شي چې هغه ماشومه وخوري. دغه ماشومه قبر ته ورسوي او د هغې د پلار او د هغې د مور په زړه باندې یو لوی ارمان پرېږدي جي. دا ټایم په دې حجره کې ډېر زیات مشران ناست دي. د دې مشرانو به کاکیان هم وي او کاکې به هم وي. یو سړی هم دا نه غواړي چې زما کاکې سره دا کار وشي. خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ په پښتونخوا کې زمونږ په سیمه کې او خاص کر په پښتنو کې یو درنده پیدا شي چې هغه زما کاکې خوري جي. هغه زما کاکې لوبو ته نه پرېږدي او زما کاکې ښکلا او مسکان نه خوښوي. هم دغه شان خبره رارسي بیا د 18 کاله یا د 20 کاله عمر ځوان ته رارسي چې د هغه نوم اویس وجي. د چارسدي په سیمه باندې د هغه به هم د پلار او د هغه یو سوچ به یو احساس به و چې د چارسدي دپاره او چارسدي د خلکو دپاره زه څه ناسه وکړم جي. د چارسدي دا نوم په یو ښکلو ټوکې کې هم راشي او د چارسدي دا سوچونه دا فکرونه لږ بدل شي، دا دې لږه ترقي وکړي. خو د بدمرغه درنده او د بدمرغه قاتل اویس هغه سوچ ته پرېنښود، اویس هغه پلار د هغه په زړه باندې هم ډېر زیات لوی غم دا پرېښودی جي. خبره موږ د ډېر وخت نه کوو چې قاتل ته د سریام پانسي میله وشي، خو زما پښتونخوا کې پانسي نشته. نن هم د دې احتجاجو نښه بجې چې کوم دی دا احتجاج سټارټ شوی او زما په خیال دی ورته 3 ورځې ورکړي چې 3 ورځو کې دا کس گرفتار نه شو، بیا به زموږ دغه احتجاجونه جاري وي. حکومت ته او دغه شان پولیس ډپارټمنټ ته هم خواست چې په دې کې سټرګل وکړي، کوشش دې وکړي چې څومره هم تر حده کیدی شي دا ملزم دی په هتکړو کې دی کاکاجي ته ودرېږي. بهرحال نن هم راغلی یم دغه غم او دغه جړه خپله جړه ګډو ځکه چې زمونږ ورور او زما په عمر کې و جي. رب ولې ډېر ښایست ورکړی او رب ولې ډېر ښکلی ذهن ورکړی و، ډېر تکړه و. نورې خبرې د هغې والد صاحب سره کوم څه ویل غواړي کاکاجي؟ تاسو دا پوښتنه هم نشم کولی چې څنګه یې، ځکه په زړه باندې به چاودلې یې کاکیزي د یو علاقې نه، د یو ښکلي علاقې نه، بیا یو دومره ښه سوچ، دومره ښه فکر سره څه ویل غواړئ دغه مشرانو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه ستاسو شکریه ادا کوم، تاسو زمونږ د غریبې علاقې ته راغلی او زمونږ اواز اوچتوئ د میډیا په دغه باندې، ستاسو ډېره مهرباني. ملګرو زما دغه بچی و شروع شوی و د سبق په لیول باندې. لومبی سبق ابتدایي کوم چې د اتنا نه د 5مه پورې و هغه د په سرکاري سکول کې ادا کو او سرکاري سکول کې ما په یو سوچ په د باندې د 5مه پورې سبق ویو اومه د وخت نه خانداني غریبانان خلک، خو ما ویل چېرې موږ پښتانه یو چې فرض که دی د 5مه پورې سرکاري سکول کې سبق ووایي چې دله د پښتو ورځي. د هغې نه بعد چې د په 5م کې ډېر ښه پوزیشن واغسته، تقریبا په دې تېر شوي 25 تاریخ باندې د کورونا چوټیانې وشولې، په هغې کې دی کلي ته راغی. بیا روټین دا و د به خپل کور کې لکه د قابل کس کار دی د کتاب ملګری، د به د خپل کتاب سره کار لره او هغه بیا کو کور کې بیا کار کو. مطلب دا دی چې بیا په دغه ورځ باندې د یو ملګری و هغه ورته رینګ وکړو چې راځه چکر به یا ورته د رینګ وکړو مثلا
خو مطلب دا دی چې بس په دغه ورځ باندې چکر له ووت او بیا چې رالل بیا دا د ماسخوتن د منځه نه بعد ما بار نه پرېښودل دا خپل بچي ټول یوازې دی نه روټین سره دا طریقه وه هغه دلته زما د کلي کې واده و نو په دغه ورځ باندې د واده ماله لږ مطلب دا دی چې هغه دوکه راکړله چې ټیم پوره شو ما تپوس وکړو چې زه خو واده دی او کلي کې په دې کې به ګرځي نو هغه په هغه ورځ باندې چې دی په چکر نه واپس رالی بیا بل یو کس راغلی دی جي مثال د ده ملګری دی هر څوک چې دی هغه سره ختلی دی چې هغه څه وښوته چې دی لاړې بیا مطلب چې په هر څه وجه شوې ده خو مطلب دا دی چې هغوی راله قتل کړی و په دغه پټو کې یې غورځولی و او مطلب دا دی چې موږ سار کې بیا د شپې ټوله شپه وګرځېدو موږ ته د 9 بجو نه پته ولګېده چې دا د واده په ځای کې نشته ټوله شپه پسې په پټو کې تېره کړه بیا د هغې نه بعد چې سار کې موږ ته میلاو شو د شپې تقریبا موږ چې دی نو لکه پولیسو ته مې اطلاع وکړه چې دغه شان زما بچی نشته دی د ماښام نه غیب دی بیا چې د هغې نه بعد سار کې موږ ګرځېدو نو د ده لاش موږ ته په پټو کې دغه شو چې په ګولو لګېدلی او ډېر بې دردۍ سره یې وجلی و ډزې پې شوې وي چې بې 15 ډزه لګېدلې و او ښه په بې دردۍ یې راله وجلې و بس دغه د هغې څخه داستان و جي ماشومانو خبره وکړله جي نو موږ میډیا ګورو په میډیا ما د جج صاحب یو بیان کته هغه وایي چې یاره په پاکستان کې قانون د غریب دپاره شته د بل چا دپاره نشته نو مطلب دا دی چې د دې د پاسه به بیا زه څه میډیا ته مثال یا ګیله وکړم یا د بل چا نه به ګیله وکړم خو ریاست مې کمزوری دی درندګان پکې اوسېږي درندګان یې رانه ختم نه کړل پته نه لګي چې دوی باندې د کم طرفه څه پریشر دی دوی باندې ولې لکه مطلب دا دی چې د درندګان او د حکومت چې وغواړي او خدای وغواړي دا ختمیږي دا ګیریږي دې کې هېڅ دغه نه پولیس ما سره لګیا دي چې خو دغه کوي نو ما ته دا وایي چې یاره لکه دا بعضې ملګري ته مطمئن خو جي خلک اله شي اوس پرس که یو بچی دی او پلار ورته وایي زه تاله جامه الم زه تاله پیزار الم خو چې هسې په خولې ورته وایي او هغه یې ولې راوړي نه مطمئن کېږي بچی اله مطمئن شي چې هغه څیز پلار هغه بچي له راوړي اله به جي مطمئن یم چې ما ته خپل دښمن وښایي چې دا دې دښمن دی او جي ټیک شو کاکا جي تاسو کښېنئ د دې علاقې تاسو ټولو مشرانو ته یو خاص هم کومه کله چې زموږ په دې پښتونخوا کې داسې یو کار وشي او کاکې سره ظلم وشي 3 ورځې هغه غمي جي د 3 ورځو نه پس بیا خلک ډېرې زیاتې خبرې کوي په دې ړومبۍ ورځ په دې دویمه په دې درېیمه ډېر خلک ما لیدلي دي چې هغې یو لفظ استعمالي چې او موږ تا سره ولاړ یو کاکا جي خو تاسو هم ما ته ډېر پښتانه ښکارئ او ډېر غیرتمند ښکارئ چې انشاءالله د دې کاکا جي سره به تاسو ضرور ودرېږئ او تر هغه خده پورې به ودرېږئ تر څو پورې چې دغه قاتل او دغه درنده گرفتار شوي نه الله دې دغه درنده زر گرفتار کړي دا ټیم د اویس سرور تقریبا دغه ځای کې ناست خیر نوم دې څه دی عماد هغه اویس مشر اویس لاړو تا نه ته نیمګړی شوې ژوند دې نیم شو نن تقریبا 4 ورځ ده او زه یم چې دا 4 ورځې به ده جړلي بالکل هغه مشران هغه واکداران هغه ریاست ته څه ویل غواړئ چې ستا د رور قاتل دې گرفتار شي او زر تر زره زما ضرور قاتل دې گرفتار شي او زه به کوشش دا کوم چې زه د اویس ځای ونیسم دا جي ته خو زه د اویس ځای نشم نیولی دا به هم زما عمر کې یقینو کې چې هغه لفظونه بیا لړ شي ځکه چې یو جړا وي او فریاد وي او غم وي او د غم داستان په یو ځای کې لاړ شي او پروت شي نو هلته بیا لفظونه هم دا خبره تا چې څنګه وکړه دا اویس دا زمونږه یوازې د بختور شاه زوی نه دا یوازې د بختور شاه کشر نه دلته چې کوم هم کشران دي کوم بچي دي ځوانان دي ستا په شانته نو هغه د ټول قوم بچي دي تا خبره وکړه چې را کوم ځای کې ماشوم مړه شي 3 ورځو پورې حقیقت خبره دا ده چې خلک خبرې کوي نن موږ احتجاج وکړو ټول علاقې وکړو په خپل همدردۍ باندې وکړو لن کې د بختور شاه یا خوښه وه یا نه وه زه خپل ځاني د دې ټولې علاقې سپین روبه مشرانو ته ویم چې داسې یو ظلم وشي د هغه جرګه هم نه ده پکار پرېږده چې هغه خپل انتقام ته ورسي ډېره مهرباني په دې پښتونخوا کې ملزم گرفتار شي قاتل گرفتار شي خو هغه بیا په تخت دار نه ودرېږي جي هغه خپله غلطي هم ومني چې
ما دا کار کړی دی، ما یو کس قتل کړی دی او ما وجلی دی، خو زما حکومت او زما ریاست دومره کمزوري دی چې هغه بیا یو سړی په تخت د دار نه خیږي. د اویس د سلي سره د هغه په هدیره کې د هغه په قبر سره یو څو لفظونه یو څو خبرې ترې کوم جي بیا د خپرونه سرته رسي. دا د اویس سلی دی جي، دا خو زمونږ ټولو مسلمانانو او زمونږ ټولو خلکو ته پته ده چې زمونږ اخري ځای دا دی، مرګ دا دی، مرګ به راځي، خو داسې هم نه چې اویس دې په ګولو باندې سوري وي او په یو پټي کې پروت وي او د یو ړستړي پلار چې بیا ور د هغه لاس هم نه رسي، نو داسې اویس او داسې مرګ زمونږ نه دی پکار جي. زمونږ ښکلی اویس پکار دی، زمونږ هغه اویس پکار دی کوم به چې یو سوچ لرو، کوم به چې یو فکر لرو، کوم به چې یو ښه نظریه لره چې زما پښتونخوا او زما چارسدی د ترقي وکړي، خو د څه د خلکو د وجې او څه په معاشره کې درندګانو د وجې هغه نن په کبر راسي. د دې شاته یو غټ سټرګل پروت دی. دا زما په خیال زه دې ته وایم چې دا د هغه حوصلوم قتل دی کوم چې زمونږ د پلارانو هغه حوصلې دي، ځکه چې بیا دا د مستقبل د یو ډاکټر قتل دی، دا د مستقبل د یو انجینیر قتل دی، دا چې کوم دی د دې ملک د روښانه مستقبل قتل دی. داسې یو انسانو چې زما ډېر منفرد او یو اهم ملګری، لکه ما به ورسره د ژوند ټول هر څه شیر کول او اویس به ما سره شیر کول قابل نه. دا د انسانیت قتل دوی کړی دی. د شمالي اشنغر یو سرمایه وجې د بهترین قابل هلک و، 2 ورځې مخکې زموږ ځای ته راغلی و، ما ته وایي چې زه بور شوی یم کلي کې، زموږ چوټیانې دي، میتھس ټیوشن راله ونیسه. هلته یو ټیچر و، هغه څه وله زه لاړم، نو موږ دا درېیمه څلورمه ورځ زموږ ته څه ریزلټ د ګورمنټ سایډ نه میلاو نه شو. دا ډېره د افسوس خبره ده چې په کار ده چې نن موږ ته ریزلټ میلاو شوی چې د اویس قاتل څوک دی. د دې چې څومره هم غیرتمند پښتانه څومره مشران زما د شاته ولاړ دي، یو ریکویسټ او یو ضروري خبره به تاسو ته کومه چې تاسو د اویس لپاره ډېر لازم ودرېږئ، د هغې د پلار سره څنګ په څنګ ودرېږئ جي. خو د چارسدي د واقعي د حالات چې زه ګورم چې دا پښتانه داسې شي چې دا شاته نه شي، یو ریکویسټ به تاسو ته کوم دي، شاته کېږئ به نه. رب ذوالجلال دې وکړي چې دغه ملزم زر تر زره ګرفتار شي او الله دې زموږ په حال رحم وکړي، خصوصا د پښتنو، ځکه چې د پښتنو نوم په درندګۍ او په قاتلانو کې شمارل کېږي. رب ذوالجلال دې موږ له انصاف راکړي. ټول وایي امین.